زه نن ډېر زړه مې نه غوښته خو ولې چې ما ویلي چې یاره دا کمزاته خلک چې کوم دي دوی پسې به نه راځم ولې چې دا سپک خلک دي دا علیشه دا که څه ډمه ده نو دې پسې ځکه نه راتلم چې یاره دا سپک دي او د سپکو سره خبره نه دی کول پکار خو نه د دې علاج پکار دی ولې چې یو سړی کافری او بیا مسلمان شي نو هغه ته لاره پکار ده خو کوم سړی چې د اسلام نه خارج شي او واپس اسلام ته بیا راځي که نه د دې مقصد دا دی چې دا مرتد دی دا جنۍ علیشه خدای او تاسو تباه و برباده کړه او تاسو خپل ایمان او ټول افغانیانو تاسو ته وایم بې غیرتو چې تاسو به ورته پړکې والي د خپلې خور ته د خپلې خور ته به هم چې پړکې والي یو دا وه یو هغه نازیه اقبال ټیزنه وه هغه خو مې په کونه باندې کېنوله هغه افغانی دی اوس دې راشي که نه نه په سوشل میډیا شته نه په بل څه شته نه په بل څه شته خو تاسو دلګانو یو دله لاړو 15 لکه یې وله ورکړې او بل دله لاړو رالېږلی دا دین ته راځي او ستا څومره خرچه ده د څو میاشتو خرچه دا دې پښتنو بې غیرته دلګانو مردارانو بچو پیسې ورلېږلې او یو ښځې کوس هم د دین دپاره نه دي لېږلي دې غټو غټو کوناټو پسې لېږل دي هغه به ورته دا کوناټي او هغه دلګان دا دوه دلګان چې کوم وله تلي نومونه یې نه علم د بې غیرتو زما په خوله باندې د هغه بې غیرتو نومونه هم نه راځي چې هغه دلګانو به کم کار کولو چې دلته به سړي نه پیسې راغوښتې او ورسره یې په واټساپ باندې ورسره خبرې شروع کړلې دلته به ورته د اسلام طریقه بې غیرتو دلګانو څه د خدای د قهر نه نه یېرېږئ او دې ګشتئ دې کونۍ ته ووایه چې خدای دې ستا د هغه پلار د هغه چې تبلیغ ته وایې ما بیل چینل دی او د هغه بیل چینل دی ټوله یو کوستخانه ده یو مرداري ده یو ګند دی که په دې دروازه راننوځي هم غول دي او که په دې دروازه راننوځي داسې تبلیغ نوم هم وشرمولو هغه د پلار په ښځه دې غېږ نه باسم چې ځان را د هغې بیر چینل و د هغې هم د هغه ابۍ هغه کوس وغیم دا چې کم تبلیغ ته تللی د مرتد بچو هغه تبلیغ هم پې تاسو وران کو ګشتئ ښځې بلې ډمې ته وګوره مونږ داود شاه نه پېژنو داود شاه په ښځه غېږ نه باسم د هغې د اسلامي هغه چینل مذهب وښیم هغه د یهودیانو چینل دی د مرتد چینل د دې ښځې کوسې چینل ګورئ او د دې ګشتئ ویډیوګانې ګورئ دا به درته سبا لغړه راځي بې غیرتو او بیا به ولله پیسې ورکوئ څوک یو ښځې کوسې او د 15 لکه روپۍ لېږل دي هغه د لکه زما اوازه ساوري چې وایي زما کور والا مو سره خبر ستا په کور والا لعنت شه ستا په هغه مور پلار لعنت شه ستا په دې پیسو لعنت شه چې 15 لکه روپۍ د بې غیرته بچیا دې ډمې ته لېږلې هغه ښځې کوسې هغه مسلمان چې ځان ته وایي چې دی د ګن نه خلاص هغه ښځې کوسې به څه وایي د خدای مخامخ او د خلکو مخامخ چې ما خو د غلو نه خلاصوله و بې غیرته بچیا تا خو ورته د ټوکره د غلو برابره په سر کې ښودله هغه دوه دلګانو له خو تاسو پیسې لېږلې که نه ای دلګانو تاسو ته وایم دا چې کوم دا پیسې به یې ورته دیرونه غونډولې او لېږلې به دې بې غیرته افغانیانو ته هم وایم چې ښځې کوسو پیسې به هم لېږلې ستاسو پیسې کوم خوا لاړې ټولو په زناکارانو په دې مرداره باندې ونه لګېدې دا پیسې به خپلو بچو له لېږلې ما درته چغې والې بې غیرتو زما هغه ویډیو راواړئ هغه ویډیو زما راواړوئ وګورئ چې ما تاسو ته څه ویلي چې بې غیرته بچو دوی له پیسې مه لګې دا دواړه ګڼ کپان دي دا غله دي او یو ښځې کوسې وه پکې ناندې ولیکل پلانکې شیرپا او پلانکې چیمه چیمه ښځې کوسې تا په پاکستان په خیبر پښتونخوا کې چیمه چېرته دی چیمه خو دلته په سیالکوټ کې پروت دی او دې بل ته وګوره د شیرپاو نوم یې شرمولی دی درانه خلک د شیرپاو دا د غل بچی چې کوم دی کله یو شی راغېشتی کله او شرمېږي هم نه د بې غیرته بچي پردۍ ښځې به برخه کې نیولي او ځان ته به یې مخامخ کېنولي لعنت دې شي پښتنو په تاسو باندې چې د دې نه پس خدای تاسو باندې کورونا راوسته که نه په کونه یې کېنولئ په دیرو کې که نه او دې ګشتئ ته وګوره یو طرف نه عذاب د خدای را روان دی خلک جوماتونو ته بند شو وستا په هغه د غټ
کوس کې لعنت شه ستا په دې مردار کوس لعنت شه خدای خبر چې څومره زنګي شی به پتا باندې دا ثابت سعودیان دا زما دا مرګري دا بچي چې کم ناست دي کنه په سعودي عرب کې په دوبۍ دا زنګ شوي نه دي چې دا در کې یو وزي یو نه نوځي دا بې غیرته لور خدای دې ستا دغه پلار خانه خرابه کړي ستا دغه داود شاه په ښځه غېږ نه باسمه دا کرونا راغل دا خلک معافي غواړي لګیا دي خلک جوماتونو د ځي خلک یې جوماتونو نه وباسي 2 کسان یو ځای نه پرېږدي ګشتئ پتا باندې څوک تنده راچوي د مردارې لور ته خدای مخکې م شرمولې اوس هم وشرمولې او د دې نه پس ته به م شرمېږي ما د ډېرو کسانو ویل چې ته پې ځان مه سپکوه د دې په هغه کوس کې غېږ نه باسم زه پکې وځم نه وځم تاسو ورسره ګپ لګوئ دا نور هم ورسره ګپ لګي دا دلګان دي ما پیژني او که نه پیژني زه به پې ځان وپېژنم او زه له دمکیانې شمکیانې نه ورکوم په کوس به ځانه ډبلې نه باسم دا کوم د بې غیرت د ګشتۍ لور د کنجرې لور کوس دې ورکولو که ګډې دی که ډمې دی او که چې هر غول دې کول بل شی دی او په شا لګیا وي که په مخه لګیا وي افغانیانو ته ذات ستا د افغان دی کنجرې ښځې څه چې دې کول خو کول دی که نه زه ځم او سبق ویم او سپاره ویم نو تا د قرآن سپکوالی کړی دی ګشتۍ ستا دغه داود شاه په ښځه غېږ نه باسمه دا تبلیغیان دي دا زه په مرکز کې وګورم داود شاه که تا نه ما پرتوک کوز نه کو که نه په مرکز کې تاړو د سړي بچی یې نه د خر بچی ځان د پانسي واچو داود شاه د دې نه پس ته مرتدي لور دا یاد ساته چې ته ما ول دی که نه زه به در سره پوه شم دا نور خو سره اوسه پورې ګپ لګولو دا دلګان دي دا هر شیر په عمر په تاڼه او رپورټ او وخت او دې خوا زه به در کې وځم نه وځم دا څه د دلتوب یو حدي یو بېغیرتوب یو حدي زه د خپل پاکستان اصلاح دپاره راځم زما په پاکستان کې کم خامیانې هغه دپاره راځم زما په عمران خان کې غلطي زه هغه پسې راځم زما په پولیس کې غلطي زه هغه پسې راځم زما په ټیکس کې غلطي زه هغه پسې راځم زه به غریب پښتون چېرته په تکلیف کې څوک بې عزته کوي هغه پسې راځم افغانیانو د افغانستان ما تم افغان او زم افغان دا کومه خور چې ستاسو ډېره یادېږي او ډېره او خیر خیریت سره به هم وي نن زما یو موضوع ده او تاسو به چې هغه څه موضوع ده نو هغه زما د ابو په باره کې موضوع ده نو امي دا خلک څه وایي تاسو هم لږ ورته بیان وکړئ نو بیا ورته زه نور دا خلک پوه چې داود شاه پوه شوې که نه نو داسې کار دی وروره زمونږ داود شاه سره څه کار نشته دی پوه شوې ګورئ خپل چینل دی زمونږ خپل چینل دی دغه خبره زم اوس مکمل په تفصیل باندې پوهیږم چې د هغوی خپل چینل دی اصلاحي چینل دی د هغوی تاسو هغوی ته بار بار فون کوئ چې علیشه بیا روپټه وغورځوله بیا روپټه وغورځوله نو زه او که نه دا ډېره د غیرتي لور ده دا په پلار ډېره خفه کېږي هغه پلار په ښځه یې غېږ نه باسم هغه په دې ډېره خفه کېږي چې دا جهنم ته روانه ده او هغه جنت ته روان دی دا ښځې کوسي یو میله ده یو اوبه دي یو غول دي یو یې په تبلیغ اوس راغونډول شروع کړه او بل یې په دې شیز باندې راغونډول شروع کړه نو تا دا کوم چې د هغوی زما مینهوالو او د دې واقع چې کوم مینهوالي د هغونه غټ د لګان منافقه بل څوک شته نه دا سبسکرایب کول چینل داسې ده لکه کرونا چې کور ته راغواړي بې غیرتو زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کوئ او دا غټ غټ کوناټي سه سبسکرایب کوئ ولې ما درته چېرته ویلي زما چینل دا بریتونه مې دي ځکه که نه یاره انتهایي بې غیرته خلک یې انتهایي پرتوګ وښکلي خلک یې ټک ول الله بل ورکړي چې سبسکرایب یې کا د بې غیرته څه انتها د پښتونه او دا کابلیان ګوره ډکه 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 دی له چې خورم ګډېږي دوی ورته خوښه او څومره غوسه کېږي په ما باندې لکه ته به علیشه 007 د دوی خور ده ځکه خو مې ورته ولیکل په ښځه م غېږ نه باسم یو منظور پښتین والا بې غیرته دي چې وروره زه خبره څه شروع کړم ډز ماته به اول ویل پنجابیان زما په پنجاب کې پولیس ټیک نو د پولیس پسې رالم پولیس پسې مې پنجاب پولیس پسې مې خبرې شروع کړې دیو ښځې کوسو د پنجاب پولیس نه راته اسمان جوړ کړو زه خم وکړه بیا ما ته کنځلولې کوئ په ښځه م غېږ نه باسم یو طرف ته م نه پرېږدئ چې خپله اصلاح کولو ته ځو هم تاسو ښځې کوسې خفه کېږئ
او که په تاسو پسې راځو نو بیا هم تاسو خفه کېږئ او که افغانیانو پسې ځو نو بیا هم تاسو خفه کېږئ وښځې کوسو مونږ چېرته لاړ شو کومه سوړه مو وګتم وایي پرتوګ دې سوړي سوړي راوړو کومه سوړه چې ګنډم جاړه راځي دا کنجره بوځئ هغلته کابل ته بوځئ کابل ته خې وګډوئ ښه فلمونه ملمینو ته والئ هر څه یې وکئ او کېنوئ هغه څنګه چې بل هم بوتل دا داسې مونږ ګورئ ګند وباسو اوس ګند غونډ چې دی د پاکستان نه غول وباسو لګیو مرتدان وباسو لګیو دا ټول به ځي افغانستان ته یو ځای افغانستان پاتې دی چې کوم به لکه څنګه چې بډیران کې خلک کچره غورځوي که نه دا خزله مزله راوالي او مخکې به خلک سارا هم پکې تله دغه شی دی افغانستان سارا ده سارا لزه هغلته بس هغلته ډکې مچازې کوه واپس ترې راځه تاسو نه دا شی جوړ دی خپل وطن جوړ دی 500 ځاله کاله مې درته ویل دي و بې غیرته بچو که د خپل پاکستان متعلق لګیو هم تاسو کنزل کوئ که د خیر خبرې دپاره لګیو هم تاسو کنزل کوئ بله ورځ د پښتون دپاره لګیوم هم تاسو کنزل کول و بې غیرته تاسو څه شی او که چېرې د پنجاب پولیس خلاف راشم نو د لګانو تاسو بیا ماته کنزل کوئ نو زه ستاسو بې غیرته بچو تاسو خو دشمن سره هم نه ودرېږئ